عمران خان چیف جسټس قاضي فیض عیسی ته یو خط لیکلی دی چې په دغه خط کې عمران خان اهم پوینټس ریس کړي دي. کوم اهم پوینټس چې سره په دې ویډیو کې ضرور ډسکس کوم ځکه دغه خط یو ډیر غټ ډوم مچو کړی دی. په ټول میډیا باندې دغه خط چرچې دي. په هغې باندې کمپلیټ ډسکشن کوو چې عمران خان په دغه خط کې چیف جسټس قاضي فیض عیسی ته کم پوینټونه خولی دي. بل طرف ته نن په ملک کې ضمني الیکشن دی. اوس ډیر مرګري په دې خبره کنفیوز دي چې الیکشن خو په 8 فروری یو شوی دا کم الیکشن دی. ضمني الیکشن باندې کله ډیره خبره موږ کو ضمني الیکشن هغه الیکشن دی چې په کومو حلقو باندې یو امیدوار پاس شوی دی. مطلب نواز شریف ته یا زرداری دی هغه درې حلقو نه الیکشن لړاو کړو، درې واړو نه پاس شوی دي. نو په درې واړو سیټونو خو هغه مطلب ځان نشي ساتلی، پای به دوه سیټونو نه استعفا غوښتلی او په یو سیټ باندې هغه حکومت ته راغلی دي. نو هغه دوه سیټونه چې کوم دي په هغې باندې به اوس الیکشن کیږي. یا ریحان زیب چې کوم هغه شهید شوی دی نو د هغه په سیټ باندې چې کوم دوباره الیکشن کیږي هغه الیکشن چې کوم په 8 فروری باندې ملتوي شوی په کومو حلقو کې نو هغه اوس دوباره نن الیکشن دی او دا ټوټل 21 حلقې دي. په 21 حلقو باندې نن ضمني الیکشن دی چې د پی ټی آی پکې چانسز ډیر زیات دي. خو بل طرف ته د پی ټی آی چې کوم مین کسان دی وایي چې دا چیټینګ چانسز هم شته، مطلب داندلی چانسز هم شته دي. نو ګورو به راتلونکي ماښام چې کله ریزلټ راشي په هغې باندې بیا ډیټیل سره خبره کوو چې پی ټی آی پکې زیات سیټونه دغه 21 سیټونو کې وګټل که نه نورو پارټیانو ګټلي دي، داندلی شوې ده نه شوې ده او بیا بعد کې پته لګي. اوس عمران خان چې کوم خط لیکلی دی کوم پوینټس پکې هغه ریس کړي دي هغه پوینټس باندې خبره کوو. ټونه غټه ډومبنۍ چې کومه خبره عمران خان کړې په دغه خط کې نو عمران خان ویلی دی چې نواز شریف اور زرداری هم توشاخانه نه ګاډي اخیستلي دي. چونکې توشاخانه نه ګاډي اخیستل غیر قانوني دي نو بیا دی څنګه بری شوي دي. اور زه صرف په یو ګړی کې چیف جسټس له په خط کې ډومبنۍ پوینټ دا لیکلی دی چې ته په هغې باندې پراپر انویسټیګیشن وکړه چې ګاډي اخیستلی دی هغې کلین چیټ بری شوي دي او زه په یو ګړی کې تاسو راګیر کړی یم چونکې ګړی زما لپاره هېڅ ویلیو نه لري او بیا هم تاسو ما سره ناانصافي کوئ. په دغه خط کې ډومبنۍ پوینټس چې کوم دی عمران خان دا لیکلی دی. دویم یې لیکلی دی چې بهاولنګر کې چې کومه واقعه شوې وه د آرمي او د پولیس چې کوم خپلو کې جړپ راغلی نو دغې واقعي حوالې سره عمران خان ویلی دي چې کومې ادارې خپل حد نه تجاوز کړی دی نو د دې تفتیش وکړلی شي. چیف جسټس لی ویلی دي چې ته پوره معلومات وکړه چې کومې ادارې د خپل حد نه تجاوز کړی دی ځکه ملک امن راوستل د دې دواړو ادارو کار دی. نو زدې کې چې خپلو کې دی جړپ راغلی دی نو د دې هم تفتیش وکړلی شي. بل دریم نمبر پوینټ دا لیکلی چې د اسلام آباد های کورټ شپږ ججز سره دی انصاف وکړلی شي چې کوم خط لیکلی وه چې موږ سره مطلب موږ کولاو فیصلې نشو کولی، موږ له دمکیانې میلاویږي یا موږ کولاو خپل ډیسیشن نشو د ورکولی نو په هغې باندې مو پراپر انویسټیګیشن وکړه چې دی له څوک دمکیانې ورکوي چې دی فیصله خپل نشي کولی. څلورم پوینټ لیکلی 9 مئی کې بې ګناه قید خلکو له دې رهایي میلاو شي. 9 مئی کې چې کوم بې ګناه خلک دي او تر اوسه پورې په جیل کې ګیر دي نو د هغې انویسټیګیشن وکړه، د 9 مئی واقعیاتو انویسټیګیشن وکړو، بې ګناه خلک چې کوم دي خو رها کړه که نه. پنځم پوینټ کې لیکلي راولپنډي کمشنر چې کوم بیان ورکړی تاسو له یاد شي چې هغه ویلي چې په ما باندې بله نه پریشر او ما د پی ټی آی سیټونه چې کوم دي نو لیګ له ورکړي وو هغه بیان ډېر زیات جاري و چې بیا هغه کمشنر صاحب چې کوم و د راولپنډي هغه خپل بیان نشاله هم شو. نو اوس دې حوالې سره عمران خان ویلی دی چې په دې باندې نوټس واخله چیف جسټس لی ویلی دي چې په دې نوټس راوله کوم کمشنر دی هغه هم راوله، میډیا هم راوله، د میډیا په مخ کې هغه نه تپوس وکړه چې سی صاحب د تا بیان ورکول ولې اوس تشاله شوي ولې نو یې دې هم پوره انویسټیګیشن وکړه. شپږم پوینټ یې ولې دا لیکلی چې د پی ټی آی په درجنونو کیسونه پینډینګ کې پراته دي نو په هغې باندې هم نوټس واخله ولې د پی ټی آی کیسونه پینډینګ کې پراته دي هغه شروع کړه. اووم پوینټ دا دی چې د پی ټی آی کوم ریزرو سیټونه دي هغې باندې هم ایکشن واخیستلی شي او پی ټی آی له د خپل ریزرو سیټونه میلاو شي. جي نو دا اهم پوینټس چې دا عمران خان چیف جسټس قاضي فیض عیسی ته خط کې لیکلي دي چې دا کارونه که تا سره دومره غټه پاور دی، دومره غټ پاور الله پاک درکړی، دومره غټه کورسۍ باندې ناست دی د ټول ملک چیف جسټس ته نو کم از کم په دې پوینټونو باندې خو ته ایکشن واخله که نه. نو په دې ویډیو کې دا اپډیټس ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو. والسلام.